چې د پاکستان د ازادۍ نه 15 کال مخکې د اسلام آباد په مری روډ باندې جماعت جوړ دی، د انډیا د وخت جماعت جوړ دی، سرکاري امام پکې دی. د پاکستان د ازادۍ نه 2 ورځې مخکې د شپې جماعت شهید کړي. تاسو په سوشل میډیا ګورئ چې قرآن مجیدونه ته د المارونه نه دی وړي، سمیت د قرآن مجیدونو سره ملیامټ کړي. دا اسلامیه جمهوریه پاکستان دی. دا د قرآن د پاره موږ آزاد کړو. دی علماء د قرآن د پاره دا نعره لګولې و. پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. هغه وخت کې موږ آزاد کړو د قرآن د پاره، دین د پاره، علماء د پاره. 15 کال وشو. په پاکستان کې کو د ټولو نه زیات تکلیف ته تبلیغیانو ته تکلیف ته، علماء ته تکلیف ته، پیرانو ته تکلیف ته، جماعت ته تکلیف ته، خانقاه ته تکلیف ته، عوامو ته تکلیف ته. مونږ نن د خوشاله په موقع مونږ مناو خوشالي. مونږ دا نه وایو چې په باجوړ اپریشن دی مونږ د پاکستان خوشالي نه مناو، نه. دا د غیرو سازش دی چې هغه مونږ ته دا پیغور راکوي چې دا څنګه چل دی، ستاسو پرونو ګولې ورېږي او دلته تاسو خوشالي مناو وایي. نه مونږ پښتانه یو. ما د خپل ورور رشتہ دعوت ورکړی دی، ساروی می اعلان کړی، خلق راغلی، سبا زما د ورور واده دی، خلق راځي ډوډۍ به خوري، کارډونه تقسیم شوي دي. د شپې زما پلار مړ شو. نو د پښتو په معاشره کې خلق وایي خادي وکا، ساده وکا، خادي مه پرېږده. خادي او غم خور او ورور دی. غم به په اجره کې کوو، خادي به کور ته راوړو. زمون په کور کې نن خادي ده. 15 کال پس مونږه د پاکستان په آزادۍ خوشاله یو. سره د دې نه چې پاکستان پخپو ګډ دی، سره د دې نه چې د پاکستان پوزه بهیږي، سره د دې نه چې د پاکستان سترګې خرابې دي، سره د دې نه چې د پاکستان لاسونه خراب دي. خو د پاکستان مثال زمونږ د هغه شل ګډ رور او بچی دی چې دا بتا ته ناکاري، دا بتا ته سپکی، دا زما بچی دی، دا زما جان دی. پاکستان کې زرها خامي، پاکستان کې مقتدر خلق زرها ذاته زمونږ د عوامو علماء سره کوي. بیا ورته وایي چې مونږ پاکستانیان